ډیرو عزتمندو او قدرمندو مسلمانانو، نن یوې نوې وظیفې سره ستاسو خدمت کې زه حاضر یم. دا وظیفه ډیره اسانه ده او ډیره طاقتوره وظیفه ده، انتهایی. تاسو مخکې کیدای شي کړي وي او که چېرې نه وي کړي، نو دا وظیفه خامخا د خپل حاجت دپاره او د مشکل د ختمېدو دپاره دا وظیفه تاسو خامخا وکئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ډیرو معزز او محترمو په دین مینو مسلمانان ورونو خویندو، تاسو به روغ جوړ یې، په صحت کې به الله جل شانه هم خوشحاله او ابد تر و تازه کامیاب لره. الله تعالی دې ستاسو تمام حاجتونه، ضروريات، مقاصد د خپلو خزانو نه پوره کړي. الله تعالی دې تاسو له ډېرې خوشحالۍ درکړي. الله تعالی دې ټولو مسافرو ته ډېر ژوند او خوشحالۍ نصیب کړي. نن چې کومه وظیفه ده هغه ده ومن يتوکل علی الله فهو حسبه، ومن يتوکل علی الله فهو حسبه. یعنی دا وظیفه چې چا وکړه مسلمانانو ورونو، نو د ده به هر حاجت الله تعالی پوره کړي او مشکل به اسان شي. دا د حاجت د پوره کېدو دپاره ډېره انتهایي طاقتوره وظیفه ده، خو دې وظیفې سره به تاسو 2 کارونه په لازمې طریقې سره ونیسئ. لومبنی کار خو دا دی چې تاسو به 15 وخته دې وظیفې سره مونځ کوئ. 15 وخته چې کله اذان کیږي مصله غوړوئ او مونځ کوئ، نو الله تعالی به ستاسو زر حاجت پوروي. که چېرې یو مونځ هم کوو بل هم نه کوو، یا که چېرې مونځ هم کوو په صحیح طریقې سره هم نه کوو، لکه د مارغه د چرګې شان ټونګې هم وهلې، نو بیا به حاجت نه پوره کیږي، بلکې دا مونځ الټه انسان ته خیرې کوي چې الله تعالی دې ستا دغسې تباه او برباد او ضایع کړي، څنګه چې تازه ضایع کړم. اکثر مسلمانان د دې وجې نه پریشانو کې دي چې مونږ صحیح طریقې سره نه کوي. دویمه خبره دا ده چې خپل زړونه، خپل نیتونه دا صفا کړو ټولو مسلمانانو ته. ټول مسلمانان د ځان نه ښه نه ګڼل، ټول مسلمانان د ځان نه ښه ګڼل، ځان چې دی کمزوری ګڼل، ځان چې دی سپک ګڼل، ځان ګناهګار ګڼل. موږ مسلمانانو خاص کر پښتنو کې نن دا د ټولو نه غټ هغه مرض دا پروت دی چې بل ته خو په سپک نظر ګورو، بل ته خو د حماقت په نظر ګورو، لیکن ځان ډېر لوی حسابو. ځان چې یو مونځ وکړو یا یو نفل وکړو یا دغه وکړو، بس ځان نه درسې غټ غټ ښکاري چې بس ما خو دا توره وکړه. نه، ځان کمزور حسابول په هر اعتبار سره، کو د مالی اعتبار وي، کو جاني وي، کو عبادتي وي، کو د اذکارو په اعتبار سره وي، او ریا نه خپل ځانونه پاک کړو مسلمانانو. انشاءالله چې دې 2 مالونه هم تاسو وکړو، بل دا چې ګناهونه به دې وظیفې سره نه کوو. نو انشاءالله چې الله تعالی به ستاسو تمام حاجتونه دې وظیفې سره پوره کړي. دا وظیفه به څو ورځې کوئ او څه ټایم به یې کوئ، څو مرتبه به یې وایئ، دا زه تاسو سره ویم، تاسو غوږ شئ ورته. دا وظیفه به تاسو مسلسل 3 ورځې کوئ په ترتیب وار سره، او چې هر ورځ کوئ نو 2 رکعاته نفل به ورسره کوئ. 2 رکعاته نفل قضای حاجت مونځ کوم په دې حاضر وخت، ماسپښین یا ماسخوتن، ماښام، په دې حاضر امام پسې یا محمد کافي شریف. کو امام نه نو په دې حاضر وخت حاضر تعالی را محمد کافي شریف لورکم الله اکبر. لومبي رکعت کې قل یا ایها الکافرون سورت چې دی دا 11 مرتبه ویل، په دویم رکعت کې 10 پیرې ویل، او چې کله هم دا 2 رکعاته نفل وکړو بیا به 11 پیرې درود ابراهیمي ووایو، او بیا به 314 پیرې دا کلمه ووایو، ومن یتوکل علی الله فهو حسبه، ومن یتوکل علی الله فهو حسبه. دا به تاسو 314 پیرې او دې نه وروسته هم درود شریف 11 مرتبه. هغې نه پس چې هر کله تاسو دعا دپاره لاسونه پورته کوئ، د دعا دپاره بیا خالص مخلص 11 پیرې ځان له دوباره درود شریف ووایئ. بیا چې کله لاس پورته کړي 11 پیرې به یا ارحم الراحمین ووایئ. د هغې نه پس بیا 11 پیرې درود ابراهیمي ووایئ. انشاءالله العزیز دا د یوې ورځې وظیفه شوه چې هر ټایم یې کوئ، تاسو ته خو مه وي، خو د ماسخوتن مونځ نه پس زیات وخت دغه بهتر دی، ځکه دغه وخت کې شور هم نه او زنانه هم فارغه وي، نارینه هم د کارونو نه فارغه وي. لحاظه د ماسخوتن مونځ نه پس په یکسویې تنهایۍ سره، یقین، دهان، توجه سره د زړه او د ژبې او د دماغو کنکشن یو ځای کولو سره به دا وظیفه کوئ. هر کله چې 2مه ورځ راشي په 2مه ورځ به دغه شان بیا 2 رکعاته قضای حاجت مونځ وکئ. لومبي رکعت کې قل یا ایها الکافرون 11 مرتبه، دویم کې 10 مرتبه، بیا چې دی هغې نه پس درود ابراهیمي 11 پیرې، بیا
دا کلمه ومن یتوکل علی الله فهو حسبه 314 پیرې، وروسته بیا 11 پیرې درود ابراهیمي، بیا چې دا وظیفه ختمه شي درود ابراهیمي دې پسې شاته وي، بیا چې دعا ته لاس پورته کوي 11 کرته بیا درود ابراهیمي، بیا 11 پیرې یا ارحم الراحمین، او بیا دعا عجزۍ سره، انکسارۍ سره، په ډېر فریاد سره، غم سره، جړا سره، چې څونه جړا ډېره وي که نه. ګوره که هر کله چې ماشوم مور ته جاړي یا پلار ته جاړي که نه، په مخه ترې پیسې غواړي، که پلار او مور سره نه وي نو بس چا نه وله راقرضوي، څه چل کوي خو ماشوم قلاروي. دا خو د مور محبت دی، د پلار دی، خو چې کله رب ته انسان په جړا شي نو رب هغه له هغه څیز ورکوي چې کم د انسان په کم څیز خوشحالیږي. ځکه چې د مور او پلار سره خو دومره مال او دولت نشته، اکثرو سره نه وي، لیکن د رب خزانې ډېرې وسیعې او ډېرې زیاتې درنې دي او ډېرې زیاتې ډکې دي. نو الله تعالی چې دی څه غواړي ورکوي. په درېیمه ورځ بیا دغه رنګې 2 رکعته صلات حاجت مخکې وروسته درود ابراهیمي وظیفې نه، بیا 314 پیرې وظیفه، بیا د دعا دپاره 11 پیرې درود ابراهیمي، او بیا 11 پیرې یا ارحم الراحمین، بیا دعا نه پس بیا درود شریف. انشاءالله العزیز چې 3 ورځې تاسو دا عمل دغه طریقې سره وکړو، دغه یقین او دهان توجه سره مو وکړو، د الله جل شانه د ذات نه مې امید دی چې انشاءالله چې ناامیدي به مونږ نه کوو او رب به انشاءالله خامخا راکړه کوي. که نن یې کړه او که سبا یې کړه او که کال پس یې کړه او که دا را خوښه ده که نه، او د یقینه پورې خبره ده. بعضې وخت کې انسان الله تعالی چې ګوري حاجت یې نه پوره کوي، چې ګوري را ګوري ټنګۍ را ټنګۍ یې، د هغې په بدله کې ته بل مصیبت لري کړي، افت دې لرې کړي، بیماري دې لرې کړي، غم رنځ دې بل لرې کړي، بل مشکل دې ختم کړي. نو ګوره ناامیدي به نه کوو، انشاءالله الله تعالی به د خیر فیصله مو تا سره کوي. الله تعالی دې ټولو مسلمانانو راضي شي. جزاک الله خیره.